ثم ما زادتهم مدافعتي الا شغفا وغرابا. دغه مخکې دا وجه ویله چې ما د دوی مطالبه سیده نه ومنله، ځکه دا تصنیف کول علم چې قدم ژدول دا ډېر مشکل کار ده، او داسې تصنیف کول چې ټولو طبیعتونو ته مستحسني، داسې کتاب لیکل چې هر چاته مقبول وي د اورېدا، دا یو د الله سبحانه و شان انسان په وس دا نه ده پوره چې داسې کتاب ولیکي. خو بیا هم دا د چې دو مطالبه مانه کوله بار بار یې کوله اوس چې دو مطالبه بار بار کوله نو تا طرف نه چا عمل و؟ دی وایي ما طرف نه دا عمل و چې ما به همیشه دفع کوله، چې ما به دفع کوله دو به مطالبه زیاتوله او مینه اظهار به زیاتوله او تنده به ظاهروله چې موږ د تا شر ته ډېر تږي یو، داسې تږي یو لکه غرمې چې سړی محنت وخت چې تږی سړی محنت چار لار کوي نو غرمې وخت چې سړی تږی کړ داسې تږي یو چې ته موږ ته د متن شر ولیکي. نو دا خبره کوي ثم ما زادتهم، زادت فعل ده، مدافعتی فاعل ده، الا شغفا دا مستثنا ده او منزله د مفعول به ده. ثم ما زادتهم بیا نک زیات دولره، مدافعتی د ما ټیل، الا شغفا مگر ډیر مینا، وغرامن ډیر هرس. لکه دغه مطالبه کوله ما اعراض کاوه، ځکه ما دی وجه نه اعراض کاوه چې داسې کتاب لیکل مشکل عمل ده، خو ما به چې چو اعراض کاوه نو دو مینه به زیاتېده، تنده به زیاتېده چېرته دی کتاب ته، یعنی دا کتاب دا د اوبو غوندې ده په حیات کې، لکه اوبو سره انسان کې حیات راځي، دا علم سره انسان کې زندگی راځي روحانی. نو لکه اوبو ته سړی تږی کېږي، علم ته سړی تږی کېږي. ځکه یې ویله ثم ما زادتهم مدافعتي، بیا نه که زیات دولره مدافعتي د ما ټیل چې ما به ټیل ورکړه کنه چې نه زه نسي لیکلی، الا شغفن نو نه که زیات دولره الا شغفن مگر ډېره مینه، وغرامن او ډېره تنده، ډېر حرص، وزمعن او تنده فی هواجر الطلب، دا اضافت ظرف مظروف ته ده، وزمعن التنده به زیاتوله، ما به چې چو ټیل ورکاو دو به تنده زیاتې ده، فی هواجر الطلب په هواجرو د طلب کې، یعنی هغه تنده چې طلب وخت کې، هغه طلب چې په غرمو کې، هواجر جمع د هاجرې غرمې ته وایي، دا مصدر ظرف ته، طلب مظروف ته. تنده فی هواجر الطلب، عند الطلب په وخت طلب کې، دو تنده زیاتېده په وخت طلب کې. کم طلب فی الهواجر چې په غرمو کې طلبي، نو چې غرمو کې طلبي سړی یقینا تږی، نو دو داسې تنده زیاتېده لکه غرمو طلب والا تنده، اضافت ظرف مظروف ته وکړه ځکه تندې تعلق اصل چې غرمې سره. و عوامن او زیاته تنده، عوامن معنی زیاته تنده، تنده نوره زیاته ده. شا اوس بیا دفعه دوام کوي چې شه دومره مینه ظاهري یو سړی او علم ته محتاج دا خو د الله د معرفت د قرآن معرفت یو لار ده، نو بیا تا ولې نه منله؟ وایي ومې منله کنه فانتصبتو فاستقیم فاستقیم، نو زه مستقیم مستقیمې طریقې سره بلا تزلزل ودرېدم. ودرېده څه معنی؟ یعنی تیاری مې وکړه. فانتصبتو انتصاب اصل چې درېدا ته وایي چې سړی وشي ته ودرېږي مستقل چې بیا زوال نه خوري. مراد دلته څه ده؟ یعنی ما مکمل تیاری وکړه چې بس لیکه شره هغې کې بیا شک شوبه نه. فانتصبتو بیا زه مستقیم سلم، استقامت مې وکړ، بلا تزلزل لشرح الکتاب لپاره د شرح د دې کتاب، علی وفق مقترحهم موافق د مدعا دی، الاقتراح التحکم، تحکم دا معنی چې سړی خپله یوه دعوه وکړي کنه بل چا والا نه مني. علامه انور شاه کشمیری صاحب وایي کنه رحمه الله چې علامه ابن تیمیه ډېر لوی عالم ده لیکن دوسروں کا نہیں سنتا ہے، خپل تحقیق یې بل چا کیسه نه اوري. دا هم وایي اقتراح دی ته وایي چې سړی دعوه وکړي تحکم یې بل چا کیسه نه مني، له سره بل چا ورته غوږ نه ږدي. فانتصبتو نو زه مستقلې طریقې سره ودرېدم لشرح کتاب
شر دې کتاب پره چې تلخیص بیا شروع وکړه علا وفق مقترب موافق ته طلب دې دوی التحکم اداوی دې دوی دو چې کوم مطلب ثانیاً دوم ویری یو ور متول شروع دا ثانیاً ترکیب کې مفعول مطلق واقع ده یعنی صفت مفعول مطلق ته فانتصبت انتصابا ثانیاً ودرېدا تیاری مې وکړه شر دې کتاب پره موافق ته مطلوب دې ثانیاً انتصابا ثانیاً تیاری دوما ولعنان العنایت نحو اختصار الاول ثانیاً دا ثانیاً څه ده چې تیر څه دا ثانیاً تثنیه نه ده دا معنی اسمی ده دوه ته وایي ثانیاً تثنیه نه ده اسمی معنی ده دوه عدد ته وایي چې معنا شرط بیا تیار سنه ثانیاً انتصابا ثانیاً تیاری دوما نو دا صفت مفعول مطلق سه اسمی معنی ده اسمی عدد ده کنه دوه ته وایي دا ورسته چې راځي ولعنان العنایت نحو اختصار الاول ثانیاً دا ثنا یسنین ماخوذ ده په معنا د صارفان سره ده دا اسمی معنا نه ده دا صفتی معنا ده همیشه د پر اسم فاعل اسم مفعول دا په صفت دلالت کوي لکه ضاربون ضرب باندې دلالت کوي اټیک ته ذات ور سره مضروبون ضرب باندې دلالت کوي چې وصف ده ذات ور سره نو دلته د ثانیاً سره له دا ورسته دا اسمی معنا نه ده بلکې دا وصفی معنا ده ثنا یسنی په معنا د ګرځیدلو سره او حال واقع ده انتصبتنا دا څه معنی ده فانتصبت حال کونی ثانیاً لعنان العنایت نحو اختصار الاول فانتصبت استقامت میں وکړ ثانیاً دې حال کې چې زه ګرځون کوم ثانیاً دې حال کې چې زه ګرځون کوم وصفی معنا ده چې لرن لعنان العنایت واګو دې مهرباني د خپل همت انسان همت څومره مهرباني کوي او واګه دې مهرباني مې وګرځولې نحو اختصاری الاول په طرف ته اختصار دی اول کتاب چې متول ده او متول مې مختصر کړ نو اول ثانیاً اسمی معنا ده اسم عدد دو ته وایي انتصابا ثانیاً دوم ویری درېدا دا ورسته ثانیاً وصفی معنا ده ثنا یسنین ماخوذ ده په معنا د ګرځیدلو سره ګرځون کوي العنان العنایت دا متعلق ته ورسره حال د انتصبت ودرېدا تیاری مې وکړه ثانیاً دې حال کې چې و مې ګرځولې لعنان العنایت واګه د مهرباني نحو اختصاری الاول په طرف ته اختصار دی اول کې چې متول ما جمود الکریحه بسر البلیات وحمود الفتنه بسرسر النکبات ته وایي چې دا شرم لیکل ده ته دې ته سوچ کو د خپل دقت علمی ته اشاره کوي بل غم اظهار کوي کنه چې دا څه غمونه وو مقصد دا ده چې ماته دا طالبان ملګان دعاګانې وکړي چې دا دومره مهنت کړی ده دومره غمونو چې د دومره مهنت کړی ده علمی خدمات چې دا د الله معرفت سره تعلق لري دا څومره غټ کار ده په کار ده چې موږ د تفتازانی شکریا ادا کو شکریا یې څه ده شکریا ده چې د کوم نعمت د طرف نه کوم نعمت الله په مشکل ده دې قدر نگاه دادی چې دا زده کو د دعا وکړو دا شکر ده مقصد دا ده ولعنان العنایت نحو اختصار ثانیاً دې حال کې ما انتصاب وکړ تیاری مې وکړه چې ما وګرځولې واګه دې مهرباني په طرف ته اختصار دی اول نو ګویا کې دا مهرباني دا اسره تشبیه ورکړه اسب لکه اسب ګرځي را ګرځي نو دا مهرباني انسان مزاج کې چی همت هم ګرځي را ګرځي کنه یو شیان متوجه کوي یو طرف ته بل طرف ته چې انسان چې همت کستی یعنی موبایل ته کس کوي سفر ته کس کوي علم ته کس کوي وکه کوټه جوړي بل کار کوي نو دا عنایت څه د مهرباني دې تشبیه اسب سره ورکړه اسب سره لکه اسب تازی عراقی هغه مقاصد په سلسله ګرځي را ګرځي دا مهرباني څه د همت دام سره مقاصد په سلسله ګرځي را ګرځي نو بیا ذکر د مشبہ عنایت مهرباني او مراد مشببی یعنی مراد مشبہ دا مهرباني خو کانه مشبہ بی گویا دا فرد د استا دومره مضبوطه مهرباني او همت دا استعاره بالکنایه لکه چې مشبہ ذکر کې مشببی مراد کې مشببی نه مراد مشبہ مرادي خو گویا کې تا مشببی سره تشبیه ورکړي اس سره نو دا یو فرد ادعای دی استا گویا دام یو استا اشاره ده د قیمت ته چې ډیره مضبوطه مهرباني دا ډیر مضبوط همت مې ده نو بیا ذکر د مشبہ ترک د مشببی استعاره بالکنایه اس سره لازم چي دي واګي لعنان
دا واګې لازم دي مشابه دي، هغه اصل لوازمونه دي، نو دا استعاره تخیلیه. لکه چې لازم دي مشابه ته ثابت کې پیدا ته استعاره تخیلیه وای، او دا ګرځول ورسره مناسب دي. سره اصل باندې ناس دي واګې لري، مناسب دا دي سره ګرځي یو طرف ته بل طرف ته مقصد پسې، دا استعاره ترشیحیه. راځي مع جمود الکریحه بسر البلیات وخمود الفتنه بسرسر النکبات. دا خپل کمال علمی ته اشاره کوي چې ما علم کامل و، اینې دې غمونو کې مې دومره قیمتي کتاب لیکل، او شکریا پکار ده چې ما شکر تاسو وباسو. شکر دا چې قدر دا چې دعا او علم زده کول. مع خمود الفکریحه سره دې خمود منا دا جمود ده که خمود ده؟ جمود ده کنه؟ مع جمود الکریحه کریحه فعیلة وزن ده په معنا د طبیعت او عقل سره راځي، او دا ته کریح ځکه وایي کرح نه د زخم ته وایي، ځکه دا طبیعت سړی کله زخمی سي کله عقل زخمی سي کنه مجروح سي، نو کریحه فعیلة وزن ده او معنا اسمی دلته مراد ده، مراد ته طبیعت ته سره دي چې دا طبیعت می مړو جامد معنا جمود دې ته وایي حیات حرکت نه بچي، او عقل می بالکل مړو مرجاو مرګ دا چې حرکت نه بچي. هغه وجه چې دا هغه وجه چې داسې مصیبتونه لکه سر لکه شدید هوا چې هغه ته د خلق لپاپی په خزي په دې بوټو باندې داسې شو ورته جاله کا زاله ورته دا زمي چې سخت یخنی کنه سخت هوا دا چې دا راشي په دې بوټو باندې واشي به بوټي خراب کړي، دا فصلونه خراب کړي. دی وجه دا نورنګ اداري بونه شارونو پر پورته لپاپی په دې هغه ترکاریو باندې چولي دې لپاره چې هغه سور چې ده هغه سور چې ورته وای سخت یخنی هغه چې ونه وای کنه به دا بالکل جامد سي وچ سي خراب سي بیا میوات شاینه نشي. مع جمود الکریحه سره دې مړوالی د مزاج دی معنا، ا مړوالی د طبیعت دی معنا. هرکه طبیعت ته ولې مړو چې چلو به سر البلیات لوجد هغه مصیبتونو نه قلب کسر چې په شان دي سخت یخنیو سخت یخنه هوا چې هغه تصور وای په شان ته دي لوجد بلیات مصیبتونو نه چې په ما راغلیو کسر د اضافت مشابهه مشابهت ده چې بلیات مصیبتونو داسې او کسر لکه سخت یخنه هوا چې هر شی منجمد کی چې بوټو باندې راشي فصل باندې راشي او مړ وې دا مصیبتونه څه شاو او رست راځي. هغه دا متول کې دا تفصیل کوي، هغه دا چې دا کو جنگونه په موږ خراسان باندې راغلي وو، سخت جنگونه. هغه جنگونه کې موږ کلی علاقې موږ تربرونه عزیزان قومي خلک ملګری استادان پیران یاران دوستان دا مړسل نشي، دا یاران دوستان مړسي به خامخا انسان چې دا خو په دې حد باندې سي چې به طبيعت سړي ورک سي، لکه بالکل سړی داسې چې هټفيلي ته نږدې. نو هټفيلي وخت چې به څه شي کتاب لیکي لکه زړه به دې مړي، ولې ملګري به دې مړي، ورونه به دې مړي، ترونه به دې مړي، استادان به دې مړي. نو دې وخت کې سړی چېرته تصنیف کوي؟ ځکه وایي ما جمود الکریحات سره دې جامد معنا به حرکت سره دې نه چې ما کریحه طبيعت چو عقل دا جامدو یعنی به حرکت وي، ولې به سر البلیات په سبب د بلیات او کسر چې اده سخت یخنه هوا غوندي چې په فصل راځي به برباد. و خمود الفتنه به سرسر النکبات اثر د خمود خمده نار کله چې ور مرسي سیلې پرایشي کنه مړی کی یا وبو باندې مرسي دته خمود وای. اما فتانت چو فتانت معنا ذهن تیزی، حذاقت معنا تیزی دی ذهن، تیزی دی ذهن یو فتانت تا یو زکاوت تا. زکاوت دیته وای چې ذهن کې تیزی وي لاخذ التصورات و تصدیقات. هغه تصورات او تصدیقات دغه تصور تصدیق نه هو کیسه نه وځي کنه چې هر فن وای ک صرف وای ک چوي یا به تصور راځي یا به تصدیق راځي یا به مفردات اوري یا به مسلې اوري. مفردات اوري خو تصور دی راځي، ک مسلې اوري خو تصدیق دی راځي، ک نه خو وای یا مفردات اوري کلمه لفظ معرب مبني خو تصور به دی راځي، یا مسلې اوري یا به تصدیق راځي. نو زکاوت دی ته وای چې ذهن کې جودت تیزی لاخذ التصورات و تصدیقات بل نه چارو شی نسره به دې ته وای زکاوت
فتانت دې ته وایي چې ذهن کې تیزی وي لاستخراج التصورات و التصدیقات، ذهن دومره تیری چې خپل تصور او تصدیق خپل رباسي، خپل تیزی په بنیاد. نو دا فتانت څه ده؟ دا تیزی د ذهن دا مړه وه. بس وخمود الفتنه على وجه د مړوالي د فتانت نه دې مې وایي که توجه خرابېږي تا ولا. وخمود الفتنه على وجه د مړوالي د تیزی د مزاج د ما فتانت بنا ما مزاج تیزی چه ده دا مړه وه. وی دا ولې مړه وه؟ وی بسرسری نکبات، نکبات بنا نکبتون مصیبتو ته وایي، انو نکی ته وایي چې نو نکی تر باندې وخېدي چې 3-4 کالو دلته خو سړي ګړنګي کنه ډېر زبردست ګړنګي، نو نکی ډېرې سرسری نکبات نه. نو سرسر تیز هوا ته وایي چې آته موږ د خوپړې وایي دندونه، دون ته وایي سرسر، دا موږ باندې د دندونه عربو چې دندونه راځي. نکبات مصیبتونه اضافت مشابه له مشابهت. وخمود الفتنه بل مړ مې و مزاج، هغه تیزی د مزاج مې مړه و. استخراج استنباطونه مې نسره کول ولی بسرسری نکبات بالنکبات کسرسر، په سبب د هغه غمونو مصیبتونو کسرسر چا په شانته د تیز هوا دوند غونډه هته چراغه مصیبتونه رااله. نو باز بیا خو مزاج مړ کی کنه ور مړی. وترامی البلدان بی ولکتار، په سبب د د خمود وجه وای چې مزاج می مړ و، یو غمونه چې سرسر غونډه و دوند غونډه و. وترامی البلدان دا سبب بل بیانې، په سبب د وستلو د کلو بی مالرا ولکتار جمع دی کتر دا کتر البلد، ارض البلد کتر البلد، دا د ریاضی مسئله ده، مراد تنه بلاد دی. وترامی البلدان علا وجه دی وستلو دی کلو دی ما بی مالرا کلو زو وستلو ولکتار او اطرافو یوجه بلجی تا لیکن سلاله ونایسی بیا یوجه بلجی تا گرزی بیا چه ورونه دی ملسی پلاران دی ملسی بیا په خبره کلی دی لوکسی لکه افغانستان وال نو بیا دا غریبان ګرځي را ګرځي لکه یو ځای ټیکا ونه ورځي. داسې حالاتو کې ما دا مسلمانی لیکله. نو تو وایي چې دا څومره ذهین سړی و چې دې غمونو باوجود دومره لوی علم. وترامی البلدان علی وجه دی وستلو د کلو بی مالره ولکتار اطرافو و نبوی لوتان، دا بل سبب ده، یعنی بسر یو سبب، ترامی بل سبب و نبوی بل سبب. په سبب د لروالی د اوتانو انی مالا انی مانا وطنونه مانا لرسله، لکه وطنو خو جنگ راشي به هلمن تال راشي، هلمن نه چاله راشي وطن لرسي سړی مزاج مړی کنه خپای سره. و نبوی لوتان علی وجه د لروالی د وطنونو انی مانا ولوتار علی وجه د لروالی د حاجاتونه، حاجات لري ورچی ځکه چې ته په جای به حاجت پورا کوای شي کنه، سیاهی دا مسونی دا کاپی دی خوشی دا یار دوست دا مړی دا غوشی دی سپینی چرګي وطنی چرګي دا سره مندای به اته سپرچی وچه شه منده دا وچه مړی بخوري غایت ما فی الباب په سپینو چرګو به ورسي نو نور بلې وناس ځکه وای و ترامی البلدان په سود لره د کلو بی وستلو د کلو بی مالره ولکتار اطراف د عالم و نبی ویلوتان په سبب د لروالی د وطنونو ان ایمان ولوتار حاجتونو ان ایمان ځکه معنا حاجتونه لرو ولی سفر کوم حتی تفیقتو اجوب كل اخبر كاتم الارجاء واحرر كل ستر منه في شطر من الغبراء. وی بیا د خپکار دا چې تاسو رنه لیکل کړه دا څنګه مونږ به به نه ولیکي. وی نه بیا ما کاستو دغه چې علماء چی علماء طالبان دوه علم سره نسبت دین نه مړ نه مونږ نه څه شي نه مده مرشد طالبانو کنه تر اوسه پورې چې اول مدرسانو موږ چې د انګوران سره د مونسله دا لکه بل شادي کړي دا لکه خپل تقسیم نه موږ پر سبق ته وظیفه مجبور دغه دي ما زنده سو نو موږ نه چې کېلې ته درې په طالبي چې په د پېښور به تیرې دو کنه کېلې خو وې کنه دا ریړې بډکه همره چې کدا موږ پر باندې کنه دا بل چا پاره نه مونږ په طالبي ان کېلې دا اصله کې تصور داسې قائم فطری تور سره چې دا لکه دوه قسمه خلق دي کنه یو علم وال خلق دي دغه سي لکه دا موږ ایو دا مړېګانو والیا
خوراکونه موټر ول دا مونږ لکه دا اخلي کنه دا موږ پر نه دي نو موږ نه اخسته نه مو چیرې پیسې نه وي شاید ځکه وای اوس وای دا خو دې دلیل چې دومره غمونه رااله مې خو به تا شر نه لکلې وای نه زه بیا هم همت والام ځکه چې زه هم ملا طالب سناو ملا طالب خو علم سره تعلقي هغه یې مینه کډیر چوسی خدا بنیادی مینه چې انسان کې دا نه ورکیږي دا خو د ایمان مینه ده علم هو ایمان مینه ده دا سړی نه ورکیږي قدرت ګوره چې هر نمونه غمونه راځي مجاهدینو باندې شهدا اوس نو دا ایمان مینه چې دا نه ورکیږي نو کدا مړی اوس لکنه ایمان مینه خو نور کېده علم سره خو د ایمان تعلق ده اصله خو د ماده د دې شنه تعلق نشته نو بیا هم زه شوریسنه بس ګرځیده په وطن په جنگلو کټ کوله مې هرم زکه ګردلوده داسې ګردلوده کاتی ملرجا چې اطراف په تک تور و د دې مزکه ځکه چې دوړې خېږي کنه د اطراف توري سړی داسې چې ویني د طرفونه سړی ته نشکاري دا معنا چې داسې مزکو باندې ګرځیده صحراګانو باندې بیابانونو باندې پردیس کې ګرځیده حتی تفکت شوریسنا عجوب کټ کول می کل اخبارین هرم زکه زی ال گردلودا کاتی ملرجا دا سیم زکه چې پټون کې و اطراف لرا دې دا معنی چې بیابان چی اکی دا دوړي موړي خېږي کنه دا اطراف خړ پړي جنگلي سړی نه ویني پچې دغه چې شورې دل مې تل خیل درځي فعل په خبره اسپینو چرګو بوی نه والته ځکه دماغ تازه والته یوا هر کرخه ملي کله په یو حصہ دی ګردالو دم ځکه کې مثلا ته بچی نست یو ځای بس بیا میوه او کرخه مرخه ولي کله دا کتاب ولا بیا بتلن سفر وکړ بیا یو ځای چې نستو بیا مالته چې کلمې کړو بیا بشپراله چې یو کلی ته بولو جمعه چې به مشپو کړه بیا به روان شو مزدغه سم لیکل کول حتی تفکت ذ شوریسن عجوب کټ کوله می کل اخبارین هر زی گرد الودم زکا اخبار خبره گرد الودم زکا کاتی ملرجا مزل ملرجا چې اپ ټون کې ودی اطراف وو هغه اطراف چو دا گردونو پټکړي دندونه جنگلی دا و حرر كل سطر منه علی کلمه هر کرخه د دې کتاب فی شطر من الغبراء په وی حصے دی گرد الودم زکه کې شعر اوس د غم شعر نه وای فیوما بحزوا ويوما بالعكيك وبالعزيب يوما ويوما بالخلاصه دا شعرونه وای وی ګوره داس چل په ما اوس د غمونو داس چل په ما وک فیوما بحزوا دا د جیانو نمونه دي عكيك عزيب خلاصه دا جیانی کنه لکه دلته چې جیان دي هر وطن کې جیان هغه نمونه فیوما بحزوا نو یورس حزوا کې ويوما بالوقات ورج بوقات کې مکان کې وبالعزيب يوما عزيب کې ورج ويوما بالخلاصه ورج خلاصه کې ثم لما وفقت بعون الله تعالى وتأييدي للاتمام وكوست ان خيام بالاختتام مزدوي چې الله سبحانه وتعالى ما سره تعاون وکړ ماته توفیق راکړ د چشي اتمام دا کتاب می پورک و ډیره قیمتي عبارت وای وکوست ان خيام بالاختتام اخیمه می ما تکړه بل اختتام په سبب د ختموالي کتاب سره خیمه درنګ سره یو قیمتي شی استه یو بل جته نو پغه زاول مولي لګولي غبین استه یا غوړي وړاندې بچاستول به زاول ولګول مهر د بدات ترانه خلاصې دی چې کله به صاحب ته ورسېده به مات کړی هغه مهر چوکنه به ونه مات کړي یا نن سبا د خطونه چې خلک لري یا سامانونه لري په هغه باندې مهرونه وری زاول مول په لګیدري ترای چوک نه خلاصوي چې چاته لږه ته چورورسي به مات کی چې کله انتها ته ورسي به مات کی نو کتاب انتها ته رسیدل دي چې دا ختم سي چې کتاب ختم سي نو به انتها ته ورسیدل لکه تا په بوتلو باندې غړیو باندې مهرونه زاول مول لګولي چې انتها ته ورسي یعنی مقصد ته ورسي چې چاته ته ورسته بس بده چې انتها ته ورسي بدل تاغه خټه مټه یا زاول ونه مات سي هغه سره ونه مات کی غوړی ښکارا کی غبین ښکارا کی کتاب
هغه چې دا زاوله هغه دا چې دا ختم سي به دا داسته لکه زاوله اوس مات اصله دا چې ته ورسېده اوس په زاوله ماته کې مهر به مات کې بس به ښکارا سي. یو تشبیه ده. دومره ده چې خیمه سړی والی بعض شیانو باندې یو کار سره کوي کنه مقصد اصلي نو خیمه یې والی به چې کله کار پوره کی به خیمه ماته کی ان خیمه به ارماته کی لکړې مکړې وباسي میژوي وباسي خیمه ون غاړي اسونو وشانو ته وخزه نو خیمه پس سره ماته چې مقصد پوره شي. نو دلته مراد دا چې دا کتاب لیکل چه ده دا یو اهم ترین عمل ده. دی باندې لکه موږ خیمه والے ورته ناستو چې دا کتاب موږ پوره کو به چې کله پوره سه نو بیا مو خیمه ماته کړه په اختتام سره خیمه ماته سره لکه چې ته ورسېده بیا موږ څه کول نو بیا هم خیمه ماته کړه کنه چې کومه خیمه چې موږ دا کار کوله او دا علم او دا کتاب مو پوره کوله دا معنا. ثم لا موفق تو بکله چې الله تعالی توفیق ملاوس بیا ان الله تعالی په امداد الله سره او تاییدی ادب په تقویت سره ادب په نصرت سره لیل اتمام لپاره دی پوروالي کتاب الله توفیق راک وفقتو توفیق ملاوس قدرت ملاوس ماته ادا دی الله په مدد ادب په نصرت لیل اتمام اچشي توفیق د ختموالي وکوستوانو خیامو ماته میکړه د کتاب نه خیمه چې خیمه دې ماته کړه ودا چې صندوقانو کچ شاو چې خیمه دې بواله ویننه بل اختتام اته خیمه دا و چې دا پورا نه و چې دا پورا نه و کنه دا لکه خیمه چې یو شای پټي به چې ختم سو پورا سو به لکه خیمه کې یو کار کې هغه مقصد ته ورسي به خیمه لري کې چې کله دا پورا سو نه خیمه مل لري نو دا خیمه کنایه د عدم تمام نه چې خیمه چې چو پوری نو دا نه ده پورا اما توله د خیمه کنایه د اتمام نه چې به پورا سو به خیمه درې نه لکه غبین باندې مهري ا باندې ترای چې کله جته ورسی بیا مات سي نو خیمه کنایه د عدم تمام نه اجته چې کله ختم سو دا داسې ده لکه خیمه ماته کې وین غاړي کار دی پوره سي څنګه وکوستانو ماته میکړه دنه خیام او خیمه دي بل اختتام سبب د ختم والی بعد ما کشفتن وجوه خرائد اللسام ووزات کنوز الفرائد على طرف السمام دفه دیوام کې چرګه خیمه مې به ماته کړی ټیک ته پورا کړه بدی او چې خوان بیاینه مالګه به دی نه ورا چولې دانه وی رسل دي لکه چې سپینو چرګو بوین دی وای خو شمجه خراب کی کن مې طالبان سم استنشاق نه کوي حدیث سراجی و بالغ فی الاستنشاق پاتې ته زبردست یو باسو دلته شیاطین جمع کیږي دا ځای وای دلته شیطان راځي شپه تیرې نو ته چې پزه سن شنه سپا کې دا څوک په دا څه کېږي سره سمې پزه باندې وګو خیمه لګي دلته وای دې کې خیشوم کې شپه تیرې مې چې سوق دې کړی مسواک نه وې مې سبا مله چیک سي بل منځي چې اسویلی درځي دا سوغي سړی ته ورځي چې کړه د مسواګونه نه وای کنه په مخه باندې دا اسویلی چې مسواګ وې مزیدار اینه په غاښوي وې نه وې الک شي وې زبې باندې وې حدیث کې راځي چې حضور مبارک مسواګ وره و يفعل عاق دغه چې په زبې وې کنه څه به سړي داسې الټي ونه ورسي د دماغونه دوه جانونه دا وبروزي سوچو بوزي دا دماغ خلاص یا حافظه سړي تیز شي سترګې مرګي ویشي شي دماغ ورګونه وچ کیږي اته چې مسوا واړو مرچنه وې اسوخ کې سبا مله چیک سی به سیخ سوغو کې بیا نه مسوا وې بدل مونږ به څه خوندي بیا به خام خاص ویلي د دي بیا به ګوانډي تر نه تنګ ځکه بوی ورځه ګوانډي ته مثلا سم مسوا وې مزیدار پځي باندې شیو به تیرې څنګه تیرې راسي پورته کېږي چې دجی ته ورسي بیا درې وری مزدار پیدا نه غندروزي چې غندروزي بیا شیطان نه ورځي خیشون شیطان غنځي ته ورځي صاف جته نه ورځي چې ذکر کېږي باندې بیا شیطان نه دري کله چې غافل شي شیاطین ولته ولاړ کنده ډلې راځي ولاړ بس سیخ په سړی عملو بیا وسوسه تر راځي یمیننا شمالنا قدامنا خلفنا ستنه لګي تاسو ستن چې لیدلې ده کنه مېتول خیل ولا ستنې ده سره
و چې دجی ته لګې دې ضرورت کله دجی نه لګې ستن دا نه کله دا ځای اوس وجري دا شیطان هلته ستن لګې دې زړه برابر چای نو دا مطلب څه دا وایي چې کتاب خو به دې لیکلی او ته وایي چې خیمه مې ماته کړه پوره مې کړه څه به دې پوره کړی دا غمجان به دې پوره کړی سم تحقیق په دې نه کړی موږ به پوه نه سو په علم حقیقت ته به نه ورسو وایي نه سړیا دا خیمه مې چې ماته کړه یعنی جی ته مې ورسو بعد ما کشفتو پس دا نه چې ما کولاو کړي ان وجوه خرایدي د مخونو د ناوې د دې کتاب نه مسائل تشبیه وکړه خراید سره خراید ناوې لکه ناوه قیمتي لا یمسها الا صاحبها ایک یو سره به ګوتې وری بل څوک ګوتې نه شي وروي دا را قیمتي دا مسلې دوره قیمتي وي چې بل چا حق بل څوک حقدار نه سوا د مان علامه تفتزانی وای نو خدای دا ونه کنه چې قیمتي خبر وي چې مان علاوه بل څوک نه و حقدار لکه د ناوې حقدار نه سوا د میړه نه بل شادي بعد ما کشفتو پس ته چې ما کولاو کړ انوجوی خرایدي د مخونو د ناوې د دې کتاب نه الله سام پردې لرا پورته چادرې پکنه په سره هغه چادر مې ونه لري بعد کشفت انوجوی پس ته نه کشفت انوجوی چې ما لري د مخونو د ناوې د دې کتاب نه الله سام پردې لرا نو تشبیه د مسائل د کتاب ورکړه خراید او ناو سره دا ناوې چې دي مشبه به ده او مسائل مشبه دي بیا ذکر د مشبه به کو مراد مشبه یعنی مراد خو مسائل دي خو کانه مشبه به گویا دا ناوې دي عام ناوې نه دا خاص ناوې د عربو خاص ناوې یا د سلاطینو والے وغیرہ چې یا د پاکو خلکو والے دا سه ناوې ته دی دا ور بعد ما کشفتو پس ته چې ما کوله کړو انوجوی خرایدي د مخونو د ناو د دې کتاب نه ها نو خراید سره تشبیه ورکړه مسائلو بیا ذکر د مشبه به چې خراید دي ترک د مشبه او استعاره مصرحه بیا ناو سره مخونه لازم دي دا وجوه چې دي دا لوازم دي ناو دي لسام پرده ده د مناسباتو د ناو نه ده ووضعت کنوز الفرائد على طرف سمام بعد ما کشفتو بعد ما وضعتو دا وضعتو اطفت کشفتو پس تا اغا چې ما چیشل کنوز الفرائد اغا ملغلره کنوز الفرائد خزانه دی ملغلره یہ ملغلرو فریده غټ ملغلره ته وای چې ډیره قیمتي کروڑونو قیمتي دا خزانه و ما سره مراد ته دا مسلې دي مقصد دا چې دا علم چې دا دې کومه قیمتي ملغلره وي د دوه خزانه ما سره وي الله سبحانه تفتازانی وای چې ما ته الله دومره علم راو به دا خزانه خلق پټي ګرځي خلق چاته نسوار چونډې نه ور کوي درهم د نانی نه ور کوي بیا ملغلره چیرته ور کوي بیا غټه ملغلره چیرته ور کوي چاته فما بیا هم دا علم دا عالم شان به سخاوتي اب حسدونه دا بغضونه دینه به جان ساتي اکه شیطان دې چې ترجینه به الله نه دعا کوي به الله زړه حسد باسي او چې تور پسې سي درا ولګي به خو نه کیږي کنه به خو نور حسد درځي ډیر وجنه دای طریقه ده چې نه دی وای چې ما سره هم ملغلره وي د علم ابه داسې ملغلره وي چې د غټو ملغلرو خزانه ور سره قیمتي ملغلره فریده غټه ملغلره ته وای نو خلق دراهم د نانی نور کې نسوارو پړې نور کې امینګه دا فرایض چې د خزانه دا مو چهله الله طرفي سمام پتوري ګیدړ توري باندې ګیدړ پرې دا پیدا چی دا شي ټي موږ ګیدړ توري ورته او سنامه کی ورته وای اذن ته په دې پیدا چی دا پمزه کې خوایدوم را قدر چیږي دې ته وای سمام ګیدړ توري پیاړې په خبره دا باندې می چیشله نو دا خوار سړی اخسته چې په ګیدړ توري چیر دی خوار سړی اخسته چې کی کرونه چې چیر دی غزوی ول چې ته چوک ورخیږي چوک نه
چې ګیدړ تورې په چانګې په سانګې باندې چیر دي نو غوړ سره یا مطلب دوره مې اسانه کړی دا باندې ځکه وای او وزاتو چې مثله کنوز الفرائد خزانه د غټو ملغلرو الله طرفي سمام په سانګې دی بوټي د سمام بوټي په سانګې مې چیشلې چار سړی ویني فجاء بحمد الله فجاء حاصل سے کتاب علم بحمد الله ادا د الله تعظیم ادا د الله حمد ده د الله د حمد شکریه ده د حمد اثر ده حمد الله نه من توحید الله فجاء بحمد الله متحقق سے د الله په توحید سره چې زه د الله توحید بیانوم ا د الله تعظیم بیانوم غیر وجه متحقق سے کمال لکه یروي کو نوازر چې تعجب کیا چی کتون کولره داسې کتاب رااله یروي کو نوازر چې تعجب کیا چی کتون کولره ويجلو صد الاذهان الذي کوي زنګ دي زینونو ریګمال د ریګمال لکه ریګمال سره اوس پینې زنګ جی دا علم دا کتاب چې تو ګوره نو نظر تعجب کسی از زنګ د زین لري سی ور سره زنګ چې سره په خبرو نه پیږي حقیقت ته نه رسی نو دا ما کتاب چې تو وای کنه او وی ګوره بس ته به هر حقیقت ته پوره ورسې دا معنی ويجلو الذي کوي صد الاذان زنګ د زینونو ويرهف البصائر اچھا مقدار ګرځي سترګې دا رانجه دي رانجو سره باز رانجه داسي چې سترګې چمکدار کی نظر تیز سی سړي ويرهف البصائر اچھا مقدار کې سترګو لره ويزيء الباب ارباب البيان رڼا ګرځي اکلونه د خاوندانو د علم بیان خاوندان چې دي علما هغه اکلونه چمکدار ګرځي ويزيء رڼا ول ګرځي الباب ارباب البيان هغه خاوندان دي هغه اکلونه دي خاوندانو د علم بیان من الله توفیق الله سبحانه و توفیق ونه زه خو څه شانه ول هدايه الله نه به هدایت غواړو دا هم کیسه وکړي چې کتاب دا خدا الله طرف نه ده ما خپل کمال نه ده من الله توفیق الله سبحانه و توفیق قدرت ته ول هدایت الله نه غواړو چې پاره مسلې کې مشت غلط نسو صحت ته ورسو والی توکل پالا باندې اعتماد دمره فی البدایه په ابتدا کې هم چې دنیا ده و نهایه په آخرت کې هم یا فی البدایه په دلایلو کې هم و نهایه په نتیجو کې هم یا فی البدایه په اول دی کتاب چې هم و نهایه په اخر دی کتاب چې هم او حسبی و نعم الوکیل الله سبحانه ما پر کافی دا دعا ده یا الله کافی سے لاس نیولې دي او حسبی چې اخبار نه صحیح کړي چې ته چاته خبر ورکړي چې هر مؤمن خبر ده کفارم خبر دي چې الله موږ پر کافی ده او حسبی الله موږ پر کافی ده یعنی یا الله موږ پر کافی وګرځي موږ دا بل چا احتیاج نه وساتي و نعم الوکیل او الله ډیر شکار چلون کړه دا ټول کارونه موږ ته الله پاک چلایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد شای